أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي. تمام محترمو د جمعې په ورځ باندې په مختلفو موضوعاتو باندې الحمدلله مونږ دلته بحث کو. په دې موجوده جمعو کې مونږ علامات قیامت بیانو او په علامات قیامت کې ذکر د امام مهدی او ذکر د دجال دا شوی دی. وس نزول عیسی علیه السلام او بیا قتل د دجال او دا غینه پس بیا د یاجوج و ماجوج راوتل او دابه چې یو حیوان دی دا به د قیامت په ورځ باندې راوځي. دا ټولې خبرې دي او ان شاء الله العزیز دا به پر روانه جمعه کې په دې جمعه باندې زه په یو موضوع باندې خبره کول غواړم چې هغه د دعا او دا ولی بیانوم دعا. وجه دا ده چې یو خو ټول دنیا کې مسلمانانو ته دعا ضرورت دی خصوصا فلسطین ولات بل مسلمان هر مسلمان په سنه مصیبت او پریشانی کې مبتلا دی او د هر سړی پزله کې دا شکوه او شکایت راځي چې یاره زما دعا نه قبليږي. او دیو جن د دعا په موضوع باندې مختصر یو څو گزارشات کو په دې نیت باندې چې کې دې شي په دې خبرو سره اول زمام په خپل پزله کې د الله تعالی په ذات باندې یقین نور مضبوط شي او تاسو مضبوط شي. بل اهم خبره د دعا په باره کې چې دې جمعه باندې کومه دا وجه دا ده چې د دې ورځو کې وس د حج د پاره چې خلک درخواستونه ورکوي نو دا ورځي حکومتي سطح باندې درخواستونه دی وخت نه هغه داخليږي. ماته خو پورا تاریخ نه دی معلوم هو دا ورځي د نومبر او دسمبر. نو په دې نیت باندې چې یاره هر سړی دا رضان د پاره دعا وکړي د خپل اهل او عیال لپاره چې الله تعالی په دې حج کې زموږ قسمت وکړي. نو په دغه عنوان سره نو دې سره به د حج ترغیب مو چلیږي چې یاره چا باندې فرض چې هغه کوشش وکړي. او دویم نمبر دار چې یاره کله چا په ظاهر باندې اسباب نه برابر دعا خو کولای شي کنه. اوس دا یو خبره ده زه تاسو ته نورې د دعا په باره کې یو خبره کوم خو په دې موجوده دور کې د دعا د قبولیت په باره کې چې مونږ وایو زمونږ دعا نه قبليږي نو زه تاسو ته د نه قبلېدو یو وجه وایم او د هغې مثال په دې حج باندې بالکل برابري. اوس چې ته چاته وایې چې هلکه د حج دپاره دعا کوه چې الله دې دعا قبوله کړي چې الله دې حج له بوځي نو که اوس ما ته یو سړی وایي چې ته د حج دپاره دعا کوه زه ورته یم چې مړه ما ته ګوره حج ته ګوره ما سره اسباب کوي دا جوابدار سړي. نو آیا چې ستا سره د کم سیز اسباب نه دي برابر نو آیا ته به د هغې دعا نه غواړې؟ آیا چې ستا سره د کم سیز اسباب په ظاهر نه دي برابر نو آیا ته به د هغه اسبابو په مهیا کولو کې په الله یقین نه ساتي؟ دا یو غټه مسله ده. لکه موږ به اوس دعا د هغه سیز دپاره غواړو چې هغه اسباب مهیا نو چې اسباب مهیا دي نو خو هسې مهیا دي نو موږ به د الله تعالی نه هغه سیزونه غواړو چې په ظاهر باندې د دنیا د خلکو په ذهن کې هغه سیز ناممکن نه خو موږ به خپل رب باندې یقین ساتو او دا ناممکن به زموږ لپاره ممکن کړي. دا ټول نه غټه خبره ده.
او زه تاسو ته دې حواله د قران نه درکوم چې د انبیاو دعا به ولې قبلې ده. وجه دا ده چې په ټولې دنیا به یو سیز ناشنا او ناممکنه ګڼو او انبیاو به هم د هغه سیز د پاره دعا وغوښته. لکه زه تاسو ته ویم پر سوره مریم کې حضرت زکریا علیه السلام دا یو نبی دی، دا یو پیغمبر دی. مریم بیبي په ماشوموالي باندې د حضرت زکریا علیه السلام زیر کفالت و. نو یو ورځ زکریا علیه السلام د مریم بیبي خواله راغی. نو د مریم بیبي خواله چې کله تشریف راوړو دا ماشومه و کم عمره و، نو وجد عندها رزقا، نو چې وی کتل داغه مخې ته میوجات او فل فروټ پراته دي. نو زکریا علیہ السلام ته فرمایي و یا مریم ان لک هذا، دا به موسم میوه ته د کم ځای ناراضي یا که د موسم دی خود دلته چاره وړي دي. ویل هو من عند الله، دا الله راکړي. نو زکریا علیہ السلام دا جمله قران ذکر کړه چې د مریم بیبي نه تاسو کو چې د دومره میوجات د کم ځای نه رالو، هغه ته د الله را لګلې دي. وی هنالک دعا زکریا ربه، په دقه ځای کې زکریا علیہ السلام د خپل رب نه دعا وغوښته او بچی وغوښته، اولاد وغوښته چې کم رب مریم بیبي له بے موسم میوه ورکول شي، هغه رب مالا په دې عمر کې چې عام دنیا نظر او سوچ دار چې په دې عمر کې انسان ته اولاد نه نصیب کیږي، د سلو نه زیات کالو نه زیات عمر ودا او په دقه ځای کې هغه دعا وغوښته د اولاد د پاره، او الله تعالی هغه ته بیا اولاد ورکو. دا غزوینو می حضرت یحیی علیہ السلام. وس علما دا وایي چې ګوره تاسو د زکریا علیہ السلام د عقیدې ته وګورئ. زجر خپل نظریه او سوچ تاسو ته ذکر کوم. کدل ته چاته وی چې د حج د پاره دعا کوا، وای مړه مونږ ته ګوره واجب ګوره الګ ته خو دعا کوا کنه. کچاته وی یاره ته په پلان کې بیماری کې مبتلا یې، نو د دې صحت د پاره دعا کوا، هغه مړه خبره دي صحیح ده، خدا بیماری دي لا علاج ده الګ ته خدای بندا په الله د ډاکټرانو مخې ته بلا علاج ای، دنیا والا باغ کار نشي کوله. الله ته خو هیڅ چیز لا علاج نه دی، نو الله تعالی ته دنیا کې څه چیز ګران دی. نو زمونږ د دعاګانو د نه قبل د یو وجه ده چې مونږ به هغه چیز د الله نه غواړو کوم چې انسانان کولای شي، چې انسانانو ته ګرانو جواب مونږ د الله نه غواړو. دا څه خبره شو. نو دغه ځکه زکریا علیه السلام دا دعا بیا په سوره مریم کې، دا خو چې کوم آیتونه ما ویل دا خو په سوره ال عمران کې دي. په سوره مریم کې د زکریا علیہ السلام دعا الله تعالی په دې الفاظ را نقل کړی دا: وَيَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. د دعا آداب خولی دي چې ته چې کلم دعا غواړي نو د ټولو اول به الله تعالی خپل کمزوري پیش کړي. دلته زکریا علیہ السلام خپل کمزوري پیش کړي، وَهَنَ الْعَظْمُ الله ډو کې می کمزوري شي، واشتعل الرأس شيبا او یختمی ټول سپین شوی، بوډا شوی، سپینګیره شوی. نو د دعا په غوښتو کې د ټولو نه اولنې قانون یو هم د دعا مشهور آداب وایو چې رزق حلال پکار دی، اخلاص د نیت پکار دی، قبله رخ پکار دی، او دس کې ناس ته پکار ده، او دغه شان خبرې دي. لیکن دا هغه خبرې دي چې دی عام طور باندې هر سړی د دې کمای او د دې پریشانی شکار دی. لکه دا نقص ته زمونږ په دعا کې ځکه نه قبلي چې مونږ الله تعالی نه هغه څه غواړو چې کوم انسانان کولای شي، چې انسانان نشي کولای هغه د الله نه غواړو. لکه دا څه خبره. نو لہذا مونږ به ناممکنات هم د الله نه غواړو، مطلب چې انسانان ته عاجز هم به د الله نه مونږ غواړو. نو زکریا علیہ السلام چې اوس کله دعا غواړي نو د ټول ناولې کمزوري پیش کړه خپل، ويرجي اني وهن العظم مني اډو کې می کمزوري دي، واشتعل الراس شيبا بوډا شوم. نو مونږ چې د الله نه دعا غواړو یا الله تازه په پلان کې بیماری کې مبتلا کړم، ګوره زما سره دومره نور وس نشته د ډاکټرانو د علاج، زما سره د دومره کړهو د تکاوت نور اسباب نشته،
الله تا چې زما د روزي بنده کړی د نو زما ګوره نور د اولاد د ساتلو او دغه شان د بچو د ساتلو نور وس ګوره نشته، ډیر کمزور نو هر سړی د خپل ځان مطابق خپل عاجزي الله تعالی طرف ته پیش خپل کمزوري او مړه د انفراد اصل دعا خو انفرادي ده چې سړی ځان لځای کې ناسي او الله تعالی خپل ټوله کمزوري بیان کی. واحد الله دی، واحد هغه الله ذات دی چې دته څومره کمزوري خپل بیانې دا چاته نه وي بل چاته. ستا په دعا پسې، ستا په جړه پسې، ستا په دې پریاد پسې خان دیم نه. دنیا کې خو چې چاته خپل ضرورت وایو چې زما مدد وکا، هغه له پارټایم کې مدد نفرت پیدا شروع ستوم خلکو ته مړه بس دا سب په مخه فریادونه کوي. الله چې څومره فریاد کې خوشحالي. او یو عجیب خبره ده بل وکم، ما خپل یو استاد محترم دی داغه نه مې ورسته پوسو ما یاره چې معلوم خو جلاسو چتو مونږه دا وایو چې اگر چې په دعا کې دا ادب دی مسلمان ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه، د الله نه به آخرت هم خغواړي او دنیا هم ته خغواړي، نو دنیا غوښتل هم په دعا کې شامل دي. تبه د الله نم دعا غواړي، بعضی خلک وایي یاره چې ته د الله نه دا غواړي هغه غواړي، نو الله ستاسو نوکر دی دا سی پالتو خبري. نبی علیہ السلام فرمایي چې دس پیزار تسمه د شلیدا مې د الله نه غواړه، نو ته بس وی جوړ الله تعالی پیزارونه جوړي خلکو له دا غلطي خبري دي. د دعا او د الله تعالی سره د مل ملاپ او د الله تعالی ته د نزدېکت چې څومره خبري دی هغه کمزوري کول غواړي دي خلک. لہذا من به د الله تعالی نه دا دعا په هر حال کې غواړو. اوس صاحب خبره مې کوله زین نه مې وته استاد محترم شاباس اجي سه. نو استاد محترم لزلاړه منو ما وته لیره جی زما کله کله دعا غوښتو کې پزله کې شک پیدا شي. هغه شک مې دا پیدا شي چې څنګه الله سوچتاو نو یا الله صحت راکې، یا الله بچیم کامیاب کې، یا الله لکه سي عام موږ ټول خلکو دغه دعای. نو ما ویل دا خو چرته د په خود غرضی کې هنر راځي چې موږ د الله نه صرف خپل غرضونه پوره کوو. اساس لکه کله کله شک پیدا شي. او استاد زموږ مشر استاد دی، سپینګیره دی او د ډیر وخت ډیر لوی عالم. هغه لږ سات خاموش و، ما ته وی عجیب خبره وکړه، وای په دنیا کې واحد دا یو عبادت دی دعا چې په دې کې څومره خود غرضی دومره به الله تعالی خوشحالي. دا چې د خپل غرض د پاره کې هم په الله خوشحاليږي، ته به د خپل غرض د پاره کې والله په خوشحاليږي. ولی چې الله په قران کې وایي اما یجیب المضطر اذا دعاه، داسې بل رب شته، داسې بل خدای شته چې هغه د مجبور سړي دعا قبول کوي. اذا دعاه چې کله تی دعا وغواړي ويكشف السوء، نو الله وایي او د دنیا مجبورو او پریشان حالو لوګو قرضونو مسائلو مشاکلو پریشانو وهلو خلکو تاسو د الله نه ما سوا بل رب وخایې کنه چې تاسو دعا قبول کړي. نو په دنیا کې چې څومره مجبور خلک دي دا چې دعا غواړي نو الله وایي د دې مجبور دعا بد الله نه ما سوا بل څوک قبلې. نو په دنیا کې واحد دعا یو د عبادت دی چې دا په څومره خود غرضی سره دومره الله قبلې. اگر چې د مسلمان او د کافر په دعا کې دا فرق دی چې کافر به صرف دنیا غواړي او مسلمان به دنیا سره سره آخرت هم غواړي. نو بهرحال د زکریا علیه السلام په دې دعا کې اولنې ادب ده چې هغه خپل کمزوري پیش کړه. اډو کې می کمزوري دي، بوډا شوی ما، کمزورې ما. نو موږ چې کله دعا الله تعالی نه دعا غواړو نو د ټولو نه اول موږ به الله تعالی ته خپل کمزوري پیش کوو. یو دویمه خبره ده زکریا علیہ السلام په دعا کې دویمه ډیر عجیب ټکی دی، ولم اکم بدعائک رب شقیا. یا الله ګوره د دې دعا نه مخکې زه په نورو دعاګانو غوښتو کې ګوره چرته محروم نیم پاتې شوی. دا شکر وستو، دا به شکر شو. دسې دعا به هم نه غواړي چې یا الله چې کله نه په خو بد پوه شوی ما چرته خیر نه دی لیدل، دا به نه وي. او چې په خو بد پوه شوی مجو بس تا بس بدی مسائلو کې په پریشانو کې ورننه وته
نو دویم ادب دا دی چې اول بخپل کمزوري پیش کې، دویم به الله تعالی ته خپل شکر پیش کې چې ولم اکم بدعائک رب شقیہ، چې زه غره وسه پرستانه په دعا کې چرته محروم او بدبخت نیم پاتې شوی، محروم نیم پاتې شوی. نو موږ هم چې دعا غواړو نو موږ به د ټول ناول الله تعالی ته خپل کمزوري پیش کو، بیا چې الله سره کړی داغه تذکرہ وکاو. نو تاسو اول خپل کمزوري بیانوا، بیا چې الله سره درکړي پاغه شکریا بیانوا. نو په دې دعا به څومره ټایم لګي؟ خلک و یاره سړی سو غواړي، دلته زما خواله ملمر غله ما خام نه پس دلته ناستم، منګه کومه سي ډیره دعا وغوښته، خو بهرحال زه ناستم، نو هغه ماته بار انتظار کړ. نو چې زه وروته ماته وای دا تاسو سو وای وروره، دا خو موږ دومره انتظار وکړو. نو موږ بلا سو وغوښته، خو بهرحال هغه ټایم هغه ته ډیر زیات ښکارېد. نو مطلب دا چې د خلک وای یاره چې موږ الله سوچت کو، موږ له دعا چل نه راځي، ځکه په دعا کې وخت ډیر نشو تیرولې. نو ما تاسو ته ویل کنه چې تا اول خپل کمزوري بیانوا، داغه نه پچې الله صدر کړي پاغه لګه شکر بیان کا. نو څومره وخت به ولګي چې دومره وخت ستاد الله تعالی سره پر راز او نیاز او په خبرو کې تیر شو. دریم نمبر د زکریا علی السلام پر دعا کې یو دریم خبره دا ډیره عجیب ده. هغه دا ده چې ته الله تعالی نه څه غواړې، نو داغه د پاره یو دینی روح پیش کا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، الله تعالی زه رستو په خپل تربورانو باندې یریږم چې حسنه چې زما د دین چې کم دینو دا تسنس کی، نو شاته زما په سیده شي او بچیرا پسې نشتا، نو د خاندان او د رستنی خلک چې کم دینو دا بکار نبوت په صحیح طریقه باندې ادا نه کی. نو لہذا خپل بچیرا لراکه چې هغه په ما پسې رستو زما د منصب د نبوت چې کم دینو دا جاری وساتي. ته نبی لپاره دعا وکړه او د خپل دعا لپاره صحیح روح ذکر کو. زمونږ علما وایي درې مادب پکې زکریا علی السلام دا چې د خپل دعا لپاره یو بهترین یو دغه پیش کا، د الله تعالی مخې ته یو خسته نیت پیش کا، اخلاصي نیت چې وته وي. لکه مثلا اول به کمزوري پیش کم، یا الله زه ډیر کمزور یم، په ما کې ردی مصیبت او د دې غم د اوچتولو وسو طاقت نشته، او الله تا ګوره زه مخکې د ډیرو مصیبتونو نه بچ ساتلم. اینه دا بګیا دوی مشوا. او دریم دا چې ته ما د مصائبونو او د تکالیفونو بچ وساتې، نو زبستا عبادت په صحیح طریقه کوم، کمال دی را کو نو زبد زکات په صحیح طریقه ور کوم، زبد غریبانو مدد کوم، زبد مدارس سره امداد کوم، زبد خپل رور تربور کی چې کم کمزور دی دا غزر به بوجو چتو. نو دا خپل دعا صحیح روح دی چې سړی به پیش کړي، نو الب دعا قبلی. نو ما تاسو په اوله کې ویلو چې ټوله دنیا په ذهن کې دا یو سوچ دی چې یاره مونږ دعا غواړو دعا نه قبلی. نو ما تاسو ته دا وی چې دعا الله تعالی باندې به حمد و ثنا وي، په نبی رسول الله به درود وي، او دا غینه پس په خپل کمزوري پیش کی چې څنګه زکریا علیه السلام پیش کړ. او بیا به دا غینه پس زکریا علیه السلام چې څنګه شکر پیش کو چې یاره زستانه دین مخکې مزه چرته په دعا کې محروم نیم پاتې شوه، محروم زنیم پاتې شوه. نو دغه شان به شکریا پیش کی، او دا غینه پس د خپل دعا د پاره به یو صحیح روح پیش کی چې الله کته زما دا کارونه وکړم، زه به دا خخه کارونه کوم. یو دینی روح به ول پیش کی خپل دعا له. او بیا چې کوم دینو دا غینه پس هغه دعا د الله نه غواړه چې کومه عام دنیا ته ناممکن ښکاری، هغه به الله تعالی ستاسو لپاره ممکن وګرځي. بیا ویل بیبي چې ملن و امراتی آخر، بیبي زما شانډې د مطلب په داسې عمر کې دا چې په دې عمر کې عام طور اولاد نه راځي، لیکن فهب لي من لدنك وليا، الله د خپل طرف نه مالو دوست او اولاد چې کوم نه چې هغه زما شاده چې کوم نه نگران او نگهبان وګرځي، داسې دوست او داسې اولاد مال راکړي. نو مقصد زما دا دی چې زمونږ نن سبا په دعاګانو کې د نه قبلې دوی یو وجه ده چې موږ د الله نه غواړو نه، او هغه څه غواړو چې کم موږ ته انسانانو ته کم سیز آسان ښکاری هغه غواړو، او چې انسانانو ته کم مشکل نه هغه موږ د الله نه غواړو. نو په الله باندې موږ د عام مخلوق ګمان کوو، دا بنه. نو په دې قران کې چې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کم دعاګانې را نقل شوې دي،
نو هغه دیم د دې لپاره چې الله دې په هغه وخت کې غوښتي دا په کوم وخت کې چې تمام دنیا هغه سیز ناممکنه غني او د تمام دنیا نه امید د مدد هغه قطع شي هغه سیزونه د الله نه غوښتي دي او په قران کې الله تعالی د انبیانو د دعاګانې ذکر کړیم دې لپاره چې تاسو په داسې وخت کې د الله نه وغواړئ چې ټول دنیا د یو کار نه عاجز او بیا د الله نه غواړي الله به کوي نو زکریا علیہ السلام په دومره عمر کې د الله نه بچي غواړي چې ټول دنیا کا ډاکټران نه جمع کې طبيبان هغه ودا ناممکن یاره ډیره مشکله ده نو چې دنیا ته مشکله ده نو هغه کار الله ته آسان دی او انبیای د الله نه غواړي درته دوی مثال وي یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې ده اوس په دغه ځای کې د سمندرونو په میانس کې ده د مې د خېټې په تیاره کې دنه پروت ده د سمندرونو تیاره شته مړه هو نن سبا خو غټ غټه ابدوز سمندر تلاړي دا غیر رابطم بار سکټي او ير رابطه وسنه کی نو پاغه زمانه کې نه دا سالات او نه چاته پته و بس یو کسو سمندر ته د کشتۍ نه ودنګل او هغه د مې په خله کې لاړو خلکو خدا خیال چې ختم شو هغه هو به تور حفاظت یو مې په خپل خېټه کې تاسو وسوای چې په دغه ځای کې د مدد ظاهری څه صورت شته نشته ته بچا ته چغه وای چې ستا چغه ووري دقه ځای کې یونس علی السلام لا اله الا انت سبحانك یا الله ستانه ما سوا بل څوک معبود نشته او ته د هر قسم شرک نه پاک سبحانك انی کنت من الظالمین زمانه لګ زیاته وش یا زمانه کمه وش کمواله ظلم په معنا د کموالی لکه کمواله رانه وشو نو لہذا دا انبیا دي چې کوي خبره ګناه نه مينو دی رضان په حق کې ګناه غني ظلم غني دی وجنه دا د انبیا خپل یو هغه عبدیت دی چې دی د الله تعالی مخې د خپل عاجزي پېښ کړي تاسو دا وایي چې په دغه تیارو کې او په دغه نامعلوم مقام کې د دې نبی د دعا او فریاد اوریدونکو ذات څوک الله نو د الله قبل ول خو دی اخو د الله شان دی لیکن تاسو د دې نبی اعتماد ته وګورئ چې په دغه وخت کې په چا باندې اعتماد وکړو په الله باندې مونږ ته خو چې لږ مشکلات راشي مونږ یاره دا کار وز د کېدو نه دی نو بیا ولا دعا نه کوو په دغه مشکلاتو کې په دغه مشاکلو کې په دغه تیارو کې بیام د الله په ذات باندې یقین ساتي دا د انبیا او عقیده د انبیا او ایمان دی نو ما ته د قصې لپاره په قران کې چې ته د قصه جوړه کوه عوام بچهانو قصې دی وبس کاوه خوانته اله نه و عبرت ته والا چې کته په دنیا کې په دسي مشاکلو کې او په دسي پریشانو کې گیر شوې چې په ظاهرت استاد وته سلار نه و نو په دقه ځای کې د چانه غواړه الله نه غواړه دیو بل نبی د دعا مثال لته دا غلوم د حضرت ایوب علی السلام ایوب علی السلام په داسې بیماری کې مبتلا و چې د ټول خاندان خلک داغه سره قطع تعلق راغی یو بیبي و چې هغه د حضرت ایوب علیه السلام خدمت وکاو وز د ټول دنیا طبيبانو د داغه د علاج نه عاجز شو سب بیماری د دې وره تفصیل نشته بعضی خلک ایوب علیه السلام کې دا بیماری دا سي تعین د بیماری نشته چې څه بیماری و لہذا بس صرف دومره ذهن کې یا ساتل پکار دي چې ایوب علیه السلام بیمارو اولاد وفات شو او مالم ته ټول لاړو دسی بیماری کې و چې یاره چا وسره نور راشه درشم پریخي سوا د خپل بیبینه او په دغه وخت کې ایوب علیه السلام په دې دومره مشکلاتو کې چې د ټولې دنیا ډاکټرانو او طبيبان عاجز دي د علاج او د ټولې دنیا مړ خلکو سره تعلق هم پرې نو ته د مخلوق سره توجه شته نو تر طبيبانو سره اراده شته چې دې بخشي مړ کمال له شاباس له په دې انبياو باندې چې په دغه وخت کې حضرت ایوب علیه السلام دعا غواړي وای رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا خپل بیماری او دا تکلیف ستاین مونږ کوی ای زما رب انی مسنی الضر ما ته تکلیف راورسي او دای ونه ویل چې لری کوي انت ارحم الراحمین الله تعالی ارحم الراحمین ذات
نو فکشفنا عنه ضره الله موږ دې هغه تکلیف او مصیبت لري کو واتیناه اهله چې څومره اولاد وفاتو الله وی هغه ولا یاره ژوندې کو یا مطلب دار چې روغم کو الله ولا داغي عمر نور اولاد ورکو داغي عمر ولا وی نورم ورکو یا وسی مراد دی یا که مخ کې و بچو نو وصلی الله سوال نو زما مقصد دار زما محترمو د دې ټول بیان زما خلاصه دا و چې نن سبا مونږ وایو چې زمونږ دعا نه قبلي نو یا ساته چې دعا په نه قبلېدو کې زمونږ دای و نظریه چې مونږ په هغه جزم او یقین سره د الله نه غواړو چې کم کار مخلوق ته ګرانی نو هغه مونږ د الله نه غواړو نو لہذا کستا سره اسباب مهیا دي خپل کوشش خو به ته کې د اسبابو لیکن د الله تعالی نه بغواړي تهجد بد الله نه غواړي د جمع جماعت پابندي بد الله نه غواړي حلال روزي بد الله نه غواړي د بچو کامیابی بد الله نه غواړي وسیع او پراخ رزق بد الله نه غواړي حج بد الله نه غواړي دا شان د تمام منکرات او د ګناهونو نه بچ کېدل هر څه بد الله نه غواړي ته بدانه به جاره دا ډیره مشکله ده کوي شي نه تر الله نه غواړه نو دا د انبیاو دا دعا می تاسو ته په دلیل کې ځکه پیش کړ چې انبیاو په داسې وخت کې د الله نه دعا غوښتل چې تمام دنیا ته کار مشکل ښکاري آخري مثال لته د پیغمبر علی السلام درکو 313 یا 317 صحابه دي او د 1000 کافرانو سره مقابله ده او مړه د 313 کسانو سره دوه توري ورسره دوه توري دومره توري وسره هم نشته یا په روایتو کې د دینه زیات مراغلي خو د لاسونه کمی دومره کم لیکن د دې پیغمبر علیه السلام اعتماد ته ګوره د الله په ذات باندې ټول شپه الله ته ولاړل دعای وکړه جړای وکړه تر دې پوري چې په دې ولو مبارکو کم صادر پروت نو هغه ته د وزاره کې د شاته پریوت او ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی او د شان راونی وای حسبک بس ته کافر د الله رسول نور دعا مغواړه هغه په الله باندې یقین چې هر طرف ته په دغه وخت کې مشکلات دي په دغه وخت کې مطلب د صحابه او شکست او یا د صحابه او کمزوري د مخامخ خلکو ته په نظر راتله لیکن دا د پیغمبر یو اعتماد د الله په ذات باندې چې په هغه وخت کې دعا وغوښته او دعا سبال الله قبول کړو او 313 د الله تعالی فتح او نصرت ورکړه نو لہذا زمونږ په دعاګانو کې به الله تعالی په ذات باندې اعتماد لہذا نن سبا مونږ ټول به اعتماد یو ځکه دعا نه قبليږي نو الله دې مونږ ته اعتماد نصیب کړي ان شاء الله العزیز د نن نه پس به مونږ ټول د الله په ذات اعتماد کوو دا بنوي چې دا کار نه کی نه الله به کوي جزم او یقین سره ولی نبی رسول الله فرمایي وي ته دا مو یا چې اللهم ارحمني ان شئت الله کا غواړي دا کا نه خپ جزم وي الله دا معاف کې به می رحم بم ربانی کې نو لہذا اعتماد دا به مونږ په الله کوو دویم استقامت مونږ چې اورز دعا قبول نشي په دویم اورز قبول په دریم ایسته بیا پریدو مونږ یې دا نه قبليږي نه استقامت غواړه د الله نه غواړه دعاګانې غواړه الله تعالی بستره دعاګانې خامخه قبلې او دا یو حدیث دا د ترمذی شریف روایت دی چې یاره دا هغه خلک چې هغه په حال په مشکلات او پریشانی کې نه دي او دنیا خو د مشکلات او د پریشانو زیاده نو دا دغه د پاره یو ادب دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک دا غواړي منصر رهو چې څوک دا خبره خوشاله یو څوک په دې خبره خوشاليږي چې ايستجيب الله له الدعاء ايستجيب الله له عند الشدائد والكرب چې څوک دا خبره په دې خبره څوک خوشاليږي چې الله تعالی د مشکلاتو کې په مصايبو کې داغه دعا قبول کړي نو فليكثر الدعاء في الرخاء نو هغه دی په مناسب حالاتو کې چې په دبانې څه تکلیف نشته پریشانی نشته هر طرف ته ته نعمتونو نه مالامال دی نو دی ګوره په دې وخت کې دعا وغواړي نو الله به الله په مشکلاتو کې بیا دعا قبلای ګوره موږ باندې چې ښه حالات راشي نو بیا رانه الله یې بس در تاخیری خبرو چې ښه حالات په موږ راشي زموږ الله یې او چې مشکلاتو کې راشي و اذا انعمنا على الانسان اعرض الله عز وجل د انسانانو انعام وکم نو بیا رانه مخ واړي ونه اب جانب دا ډډه رانه ځان نه ډډی تکي و اذا مسه شر فذو دعاء عظیم
نو چې کله وته څه تکلیف راشي دا پلنې دعاګانې به شروع کړي الله سي اوچت نیولې. نو زمارونو دویمه خبره دا ډېره اهمه چې که په چا حالات مناسب دي دا د الله نه دعا غواړي، دا د الله نه ځان مستغنی نه غواړي. یو مثال له تاخير کې هم بس ختمو. یو کس ډیر زیات دا غره حقيقي واقعیا ده، د عالم نه موریدل. یو کس واغ ډیر زیات مالدار او نوکرانیو एकदम راو ګرځید، एकदम راو الله راواچو هغه مالم تلاړ، هغه نوکران زمکه ارسته ختم شو. د عالم وای چې ما دا هغه سره چې کم کس به گاډه چلو دا ډرایور نه می تاسو چې تا ته په ظاهر په دکې سخت کاری چې دا ولې هغه ویل یاره نور خو دې ډیر بد سړی نه ډیر خسړ. خو دا هغه ورځ نه ما زوال لیدل دي چې یو ورځ ما ته ویل چې یو نوې گاډه راوته ده او پاغي پسې زوغه. نو منګ لاړو د دې گاډو چې کم دغه شوروم مته وای کسه دقه نه منګ نوې گاډه راويست. وای دراته ویل چې ته ډرایوري گاډه خو هم ته ورته چلے، خدا چونکی نوې گاډه ده ما په دومره لکه روپۍ ور کړی دي، دا چابي به پیاول نه عزت او ایماته چې صحیح. و چې د څنګه ورختونه ما ته چې یار سه بسم الله وکنو دا چابي پیتاو کا. وای هغه ته ویل چې موږ د سي گاډي نه لو چې هغه په بسم الله غانو چلیږي. دا دی هغه وجه چې سړی په پروانه کې او سړی په نرمۍ کې او سړی په نعمتونو کې نو بیا ته الله يرشي. وای موږ د سي گاډي نه لو چې په چابو په بسم الله غانو باندې کولاوي، مطلب ما په دوم روپۍ ور کړی دا نه چې چرته زوړ گاډي هغه بسم الله وای. اخ ورځ د چې دې سړي زوال شروع شوه. زما محترمو په مصائب کې په تکالیفو کې بعد الله نه دعا غواړو، په الله به کلک یقین ساتو. خو که حالات را باندې مناسب دي نو ام بد الله نه مستغنی کیږو، الله تبارک عاجزه او الله تبارک کمزور پیش کو. بس دا یو سو مختصر خبرې وي. الله دې زما د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي، استاد د پاره. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله زموږ د ټولو دعاګانې قبول کړي، موږ ته مقبول دعاګانې نصیب کړي. الله تعالی چې څنګه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دعاګانې قبلې دي داوود او څومره استقامت او یقین داوود په زلونو کې والله عمر استقامت او یقین زموږ په زلونو کې پیدا کړي. الله تعالی موږ ته مقبول دعاګانې نصیب کړي. الله په خپل ذات باندې زموږ اعتماد پیدا کړي. الله موږ د خپل ځان نه د خپل پاک ذات نه نا امید الله تعالی مکه نا امیدین الله موږ وساتي. صلی الله